محبت کوي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر محبت. لکه ولسوف یعطیک ربک فترضى، الله به پر ورځ د محشر باندې په قیامت پر ورځ باندې به الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله نو وی پر ورځ د محشر باندې به یو انسان راوستل شي واتا من خفت موازینه، راوستل شي هغه انسان چې هغه د نیک عمل چابړې بس پکشي او د بد عمل چابړې به چې هغه بدون شي، او پرشتو ته به الله حکم وکړي چې دا انسان اور د جهنم ته داخل کړي او چې په کومه دروازه ستاسو خوښي نو دا انسان جهنمی دی د جهنم ته داخل کړي. نو پرشتي به کلک ونیسي، دا هغه پرشتي دي چې دا چازاري مینت او جراح نوري عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا چا فریاد نوري، دا چا جراح نوري، دا چا انګولا نوري، بس دا الله دا حکم تعمیل کوي چې رنګي ستا تکلیف ته نه ګوري، ستا خفګان ته نه ګوري، ستا خوشاله ته نه ګوري. الله یو مخلوق پیدا کړ نو دا انسان به روان کړي او د جهنم ته به ورځي. نو چې دا چا د کوم انسان چې دی نو د نیک عمل چابړې سپکشي نو الله فرمایي د شو سپاره کې چې د دې ټکانه چې دی نو دا جهنم دی فامه هاویه نار حامیه وما ادراک ما هي نار حامیه، اور دې ګرم کړی شوی. نو الله دې سخت اور ته ورواچي. نو چې کله وي دې پرشتو دی وي او د جهنم په دروازه باندې ور داخلي، د جهنم دروازې د خله کې به یو لوی ګټ راو ګرځيږي یا به د مخ کې نفروت وي، د دې انسان د جهنم د داخليدو مانع به جوړ شي چې دی به جهنم ته نه داخل. دا پرشتي په دې کاري باندې ډیر زور وکي، هغه به دومره دروي چې دې طاقت پوپینی. نو بیا په بل دروازه باندې داخلي، په بل دروازه باندې داخلي تر دې پورې چې په او دروازه داخلي، په او دروازه بلغه شانوي چټان پروتي، دا انسان به اور د جهنم ته نشي داخلي. فرشتي به خدای د دې انسان د ناکامۍ هم سره عمل نامه پرته چې دا هغه انسان دی چې د نیک عمل چابړې چې دی نو دا سپک شوی دی او د بد عمل چابړې درون شوی دی. دا سماجرا ده او دا ورته ناکانی به ورته الله ګویان کوي دي چرته بوله وی جهنم ته و وی دا خو زه پیژنم، وی دا څوک دی، وی دا خو موحد دی. زه دې خبرې گواهی ورکوم چې دا د جناب محمد رسول الله امتی دی او دې انسان په دنیا کې د رسول الله مبارک د رسالت اقرار کړی دی او دې انسان په دنیا کې د الله جل شانه د وحدانیت اقرار کړی دی. زه دې گواهی ورکوم چې دا هو موحد دی، زه دې گواهی ورکوم چې دا هو د نبی عليه الصلاه والسلام امتی دی، دی وسنګ جهنم ته داخل. الله جل شانه به فرشتي به عرض کی دا څه خبره ده، الله جل شانه رحم به جوش کې راشي ورته وی ما د دې کانی دا گواهی د په حق کې قبول کړه، ما د دې کانی گواهی د په حق کې قبول کړه، جهنم ته نه بلکې جنت ته وځي. د دې وجه چې دا محمدي دی او دې پیغمبر له بزر هغه څور کوم چې دې برزا کیږي ولسوف يعطيك ربك فترضى. پس د نبی عليه الصلاه والسلام څومره محبت د الله د پیغمبر سره څومره محبت ندی وجنرونو موږ محمدیان او د رمضان المبارک یو عظیم میاش الله په موږ باندې راوستره او په دې کې یو شپه ليله القدر او تویل کیږي چې د زو میاشتونه چې دی نو دا بهتره هودل. ان انزلناه في ليله القدر، بشک نازل کړی دی موږ دا قران په شپه د قدر کې. وما ادراک ما ليله القدر، پیغمبر تا ته څه پته چې ليله القدر څه شی دی؟ ليله القدر خير من الف شهر، ليله القدر شپه چې دا نو دا بهتره ده زو میاشتو. اوس یو انسان دا ليله القدر شپه روکی ګویا چې د زر شپې د الله په عبادت کې تیری، چا چې قیام وکړ قیام د ليله القدر
من قام ليلة القدر، دا حدیث ته کړه چا چې قیام وکړ د ليلة القدر ادري د ليلة القدر کې الله ته غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. نو ګویا چې زر میاشتې ته د الله په عبادت کې مصروف وي، بل دا چې په دې کې ملائک ناراضي دي او دومره عظیم انعام الله کړی دی چې ليلة القدر شپه چې کله جنور پریوزي شروع شي او چې کله صبح صادق وشي نو شپه ختم شي، مطلع الفجر چې سبا راوخیږي نو شپه ختم شي. دومره وسیعه الله رب العالمین شپه مقرر کړي. اوس چې په دې کې په کوم وخت کې تا عبادت وکړه ګوره چې تا زر میاشت د الله په لار کې عبادت. پیغمبر علیه السلام فرمایي هو شهر اوله رحمة، دا هغه میاشت ده چې د دې اولنۍ عشره چې دی نو دا د الله رحمت دی. و اوسطه مغفرة، او بل دا چې درمیانه عشره چې کوم لس ورځې دي دا د مغفرت دي. و آخره عتق من النار، او آخرینه ورځې چې دی نو دا د جهنم نه چې دی نو د خلاصي دي. اخرنۍ عشره کې ده لکه چې دا په موږ باندې را روان. دویمه عشره به ختم شي، درېیمه به ورپسې شروع شي او په دې کې بیا د ليلة القدر ډېر زیات یقیني خبره ده. نو هره شپه پکې عبادت کول پکار، د الله عبادت هر وخت کول پکار دي. خدا داسې ورځې دي چې که ليلة القدر شپه دې ورکړي مونږ ته لکه چې د زر میاشتې د الله په عبادت کې لګیا. نو هر انسان له پکار دي چې په دې کې په دې اخیرنۍ عشره کې څلور څیزونه خامخا کوي، څلور افعال، څلور کارونه د رمضان المبارک په دې اخیرنۍ عشره کې چې اخیرنۍ عشره د لس ورځې دي په دې کې خامخا پکار دي. لومبی اخیرنۍ عشره کې چې د ماښام نفس یا د ماسخوتن لمانځه نه پس، ځکه چې په دې کې ليلة القدر ده، په دې اخیرنۍ عشره کې څه دي؟ ليلة القدر ده. نو چې انسان د ماښام نه پس یا د ماسخوتن نه پس کم از کم د خپل وس مطابق چې دی نو څه نه څه چې دی د الله په لار کې صدقه ورکړي. لومبی کار دی، دا ضروري فل کار صدقه ورکول، ځکه ليلة القدر شپه ده او ماښام نه شروع کېږي. نو که د ماښام نه پس دې وکړه او که د ماسخوتن نه پس دې وکړه صدقه غریب له ورکړه. دې وجه دا ده محققین فرمایي د دې وجه دا ده چې ګوره د ليلة القدر شپه په دې لسو شپو کې یقیني ده زیات ځوان غالب چې دی نو په دې لسو شپو کې دی. نو چې ته هره شپه د خپل وس مطابق که 100 روپۍ وي که 500 روپۍ وي او که 100 روپۍ وي چې دا ته د الله په لاره کې ورکړي. نو ګویا چې که چېرته د ليلة القدر شپه وه د ماښام نه پس تا صدقه ورکړه، د ماسخوتن نه پس تا صدقه ورکړه، 100 روپۍ دې ورکړي، 100 روپۍ دې ورکړي، یو 200 روپۍ دې ورکړي، نو ګویا چې د الله په لاره کې گویا چې تا زر میاشتې چې دی نو د الله په لاره کې صدقه ورکړه. څومره؟ زر میاشتې. دې خبرې ته سوچ کړه. دویم څیز په اخیرنۍ عشره کې انسان چې دی نو دا تلاوت کوي د سورة اخلاص د ماښام نه پس، د ماښام یا د ماسخوتن نه پس سورة اخلاص. حدیث مبارک کې راغلی دی وی چې یو انسان یو فر سورة اخلاص ولولي نو 10 سپارې ثواب الله ورکړي، او چې دوه پیرې ولي نو 10 سپارې، او چې 3 پیرې ولولي د غول قرآن ثواب الله رب العالمین ورکړي. نو چې اوس تا 3 پیرې سورة اخلاص ولوسته د ماښام یا د ماسخوتن نه پس او تا د ليلة القدر شپه وي، گویا چې د الله په لاره کې د الله د رضا دپاره تا چې دی نو زر میاشتې د الله کتاب ولوسته، یعنی د هغې بدله الله اجر او ثواب درکوي. تاسو پوهېږئ په دې خبره. دریم چې یو انسان مونځ پکې پرېږدي
تراویح پکې پریږ نه دي، مونږ پریږ نه دي، تراویح پریږ نه دي، ځکه چې تا مونږ وکړو تراویح دی وکړه او ویتر دی وکړه نو ستا شپه په قیام کې رااله او بیا د سحر مونږ وکړه. یاد ساته ویتر دی وکړه، تراویح دی وکړه، فرض دی ادا کړه او بیا د سحر مونږ وکړه، نو گویا چې ټول شپه ستا په قیام کې رااله نو قیام هم د نفات نشو. او حدیث کې راځي من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اوس د ماسختن مونږ دی کو سره د تراویح د وترونه د سحر مونږ دی کو الله به ټول ګناهونه درته معاف کړي که چېرې دغه شپه د قدر شپه وي. دغه شپه د چا شپه وي؟ د قدر شپه وي. نو الله درته څه معاف کړه؟ ټول ګناهونه درته خدای معاف کړه، تا ته پته هم نه لګي. الله رب العالمین به درله زندګي بدله کړي، بیا به انسان ته پته هم نه لګي او بیا به د ګناه ته رغبت نه کېږي، زړه به ګناه ته نه کېږي، انسان نه به الله والا جوړ شوي دا پته هم نه لګي. بل څیز د اخیرنۍ عشره کې د ماښام یا د ماسخوتن نه پس یو 2 رکعاته نفل کول، 2 رکعاته نفل کول د ماښام یا د ماسخوتن نه پس. اوس چې تا دا 2 رکعاته نفل وکړل نو گویا چې تا د الله د فاره او دا د قدر شپه وي، د لیلة القدر شپه وي، گویا چې زر میاشتې دی الله ته عبادت وکړو سجده دی ورته ولګول. څومره؟ زر میاشتې دی الله ته عبادت وکړو، زر میاشتې دی الله ته سجده ولګول. نو د رمضان المبارک دا میاشت دا ډېره زیاته قیمتي میاشت ده او بیا بالخصوص دا اخیرنۍ عشره لکه حدیث کې راځي هو شهر دا اسی او میاشت ده اوله رحمة اولنۍ عشره دی رحمت ده و اوسطه مغفرة درمیانه چې دی نو دا مغفرت ده و آخره عتق من النار او آخرنۍ عشره چې دی نو دا د اور نه د خلاصي ده. نو د هغې صح وعید نه به انسان بچ شي. د کوم وعید نه چې په هغې کې رسول الله جبریل خیرې کړي دي او رسول الله پې امین ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام پوړۍ ته خته، لومبۍ پوړۍ، دویمه پوړۍ، په دریمه پوړۍ باندې رسول الله مبارک چې دی نو قدم کېښوده نو جبریل ورته راغی ورته وی هلاک دي شي هغه انسان چې په کوم انسان د رمضان المبارک میاشت راشي او د ده پکې مغفرت نه شي. نو تاسو ګورئ په دې جومات کې هم ګورئ چې یو انسان په رمضان المبارک کې عبادتونه کوي، چې یو انسان په رمضان المبارک کې په الله ځان ونه بخي، چې انسان په رمضان المبارک کې عمل کثیر ډیر عمل اونکی، چې یو انسان نیکه کې د بل نه زیاتوالی په رمضان کې اونکی، والله په بله میاشت کې به ته دومره عبادت وکړي، په بله میاشت کې به ته دومره نیکۍ وګټې، په بله میاشت کې به ته دومره تلاوت وکړي. دا د نیکو د ګټلو سیزن الله مو تا ته ایښی دی. نو چې یو انسان د رمضان المبارک د مغفرت نه مستثنا شو په بله میاشت کې بیا دې دومره عبادت نشي کولی، دومره تلاوت نشي کولی، دومره تهجد نشي کولی، صلات تسبیح نشي کولی. نو د دې وجې نه وروڼو چې د هغې عظیم هلاکت نه بیا الله موږ مامون او محفوظ وساتي. کوم هلاکت چې جبریل خیرې کړي دي او رسول الله پې امین ویلي دي، نو څومره سخته خبره ده. نو د دې وجې نه وروڼو د رمضان المبارک ډېره قیمتي میاشت او ډېره خوږه میاشت په موږ باندې راغلې ده. اخیرنۍ عشره پکې شروع کېدونکې ده چې د دې 4 کارونو پکې ډېر زیات اهتمام کوو به که نه انشاءالله کوو به. او بیا اخیرنۍ عشره صلات تسبیح مونځ پکې سړی ادا کړي، صلات تسبیح مونځ خامخا سړی ادا کړي. نو دومره خو ګران نه دی یو انسان 4 رکعاته صلات تسبیح مونځ ادا کوم خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفی پر ورک. الله اکبر الله اکبر وی الحمدلله رب العالمین نمخ کی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحیم چې دا څنګه وینو الحمد باندې شروع کې پنځلس پیری بدرې کلمه وې څنګه به وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله دا پنځلس پیری وې نو چې پنځلس پیری دی وې ناغې نه پس په بیا سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورپسې سورت په وې آمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد چې دا دی وې نو رکوع له ونزي دا غینه مخکې د رکوع نه مخکې به لس پیری درې کلمه وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې لس پیری دی وې رکوع له ولارش رکوع کې سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم چې ادا دی وې نو بابا را پاسې نه د رکوع نه پر رکوع کې بدن لس پیری وې چې کله بیا د رکوع نه سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد نو سجدې له بنزي پر قولاله کې چې ورته چې دینو دا قومه ورته وي په هغه کې بل سپیری وي بیا به سجدې له لار شي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى چې دا وې دا غینه پس په بیا له سپیری درې کلمه وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې د سجدې نه راپاسي دویمې سجدې له باندې په هغه جلسه کې بچ دینو دا وې درې کلمې ولس پیری وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې او دی بیا په دویمې سجدې له لار چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى بیا ولس پیری درې کلمې وې نو دا ټول 75 پیری شو او په څلور رکعاتو کې بیا ټول څومره راځي 300 پیری نو دا ډېر قیمتي مونځ دی او ثواب ډېر زیات نو دا د دې پکې اهتمام د نورو نوافلو پکې اهتمام وکړي الله دې عمل توفیق را نصیب کړي